بسم الله الرحمن الرحیم ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. بدی آیات مبارکه کې الله رب العزت دا پاکی حاصلونکو بندگانو سره د مینې او د محبت اظهار کوي. کم خلک چې د پاکۍ پابندي کوي او ځان پاک ساتي، الله رب العزت دې سره ډېر محبت کوي. مفسرین فرمایي د دې آیات لاندې چې د دې آیات نه د مسواک فضیلت ضمناً او اشارتاً ثابتېږي، ځکه چې مسواک هم د خولې د پاکوالي یو ذریعه او سبب دی. مسواک داسې یو عمل دی چې د تمامو انبیاء کرامو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د تمامو صحابه متفقون علیه سنت دی. د دې وجنه په روایاتو کې ډېر زیات تاکید راغلی دی د مسواک. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضو. کو چرته په امت باندې د مشقت خوف او یره ماته نه وي، نو ما به د هر اودس په ابتدا کې بدی باندې مسواک لازم ګرځولی وي. خو چونکې مشقت یره وه چې هر څوک به عمل کې را نه ولي، د دې وجې نه مې لازم ونه ګرځولو. نو د دې روایت نه د مسواک فضیلت ثابتېږي. په مسند ابو یعلا کې روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د مسواک متعلق الله رب العزت ما ته دومره تاکید وکړو چې ما ته دا خوف او یره پیدا شوه چې کیدی چې د مسواک متعلق آیاتونه نازل شي. او مسند احمد کې داسې روایت دی چې ما ته دومره خوف پیدا شو کیدی چې دا مسواک کول په ما باندې او زما په امت باندې فرض شي. د دې روایاتونه د مسواک فضیلت ثابتېږي. کله چې به جبریل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راتلو، نو مسواک تلقین به ورته کولو چې مسواک کوه. ترمذی شریف کې روایت دی چې 4 کارونه د انبیاء علیه السلام سنت دي. په هغې کې اولنۍ ختنه، ماشوم چې خلک سنتوي، دویم خوشبو لګول، او دریم نکاح کول، څلورم مسواک کول. دا د تمامو انبیاء علیه السلام سنت دی. د مسواک دنیاوی فواید هم ډیر زیات دي، اخروی فواید هم ډیر زیات دي. په بعضو روایاتو کې دي، نسائی شریف کې روایت دی السواک مطهرة للفم ومرضات للرب. مسواک د خولې د پاکوالي سبب دی. خوله ورسره پاکوي، غاښونه ورسره پاک وي، د خولې نه بدبویي نه ځي. ومرضات للرب، او د غونډو نه اهمه فایده دا ده چې د رب د رضامندتیا سبب او ذریعه ده، الله ورسره راضي کیږي. اور بدغی مسواک سره په اعمالو کې هم بڑوتری راځي، اجر او ثواب اعتبار سره عمل قیمت هم ډیر زیاتیږي. یو روایت کې راځي، کنز العمال کې روایت ته صلات بسواک افضل من 70 صلاة بغیر سواک. کم مونځ د پاره چې مسواک وکړی شي، نو دا مونځ د هغه 70 مونځونو نه بهتر دی کم 70 مونځونو ته چې مسواک نه شوی. نو یو مونځ د مسواک په وجه باندې 70 ګنا زیاتیږي. د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله به کور ته ننوتو، اول به مسواک کولو. چې کله به کور نه بار تشریف وروړو، بیا به مسواک کولو. چې کله به اوده کېدو، هم به مسواک کولو. چې کله به د خوب نه راپاسېدو، نو راپاسېدو نه پس به مسواک کولو. چې تهجد له به راپاسېدو، اول به مسواک کولو. چې د قرآن کریم تلاوت به کولو، نو اول به مسواک کولو. په سفر کې به هم مسواک کولو، په حضر کې به هم مسواک کولو. نو چونکې د نبی علیه السلام عملی زندګۍ نه د مسواک متواتر ثبوت ثابت دی. دی وجنه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې دا مسواک سنت الدین دی، سنت الوضو نه دی. صرف د اودس سره خاص نه دی، بلکې په هر مناسب وخت کې ته مسواک کول شي، او دا د دین سنت دی. نو دغه روایاتو په تناظر کې زمون فقها فرمایي والسواک سنت مؤکده عند المزمزه. چې کله انسان اودس کوي او خوله وینځي، نو په دغه وخت کې دا مسواک کول سنت مؤکد دی. او سنت مؤکد په دغه وجه دی چې ډېر زیات روایات د دې په فضایلو کې راغلي دي، او همدغه د امام شامی رای هم ده چې دا سنت مؤکد دی.
البته د دې چند مسائل دي. وندب امساکه بیمناه، مستحب دا دی چې انسان دې په ښي لاس باندې مسواک وکړي. او د مسواک د نیولو طریقه دا ده چې دا منځنۍ درې ګوتې به دا به د مسواک د پاسه وي، او دا مټه ګوته او دا کچه ګوته دا به د مسواک نه ښکته. او مسنون طریقه دا ده چې دا مسواک دی په داسې طریقه وکړي شي، په داسې طریقه دی ونه کړي شي. البته علامه شامی ذکر کړي کو یو انسان په داسې طریقه مسواک کوي او داسې کوي نو دا هم جایز ده، ممانعت په یو کې نشته، خو مسنون دا ده چې په داسې طریقه دی مسواک وکړي شي. بیا نور آداب علما ذکر کوي وکونه لینا، مسواک نرم پکار دی، ځکه کو مسواک لک وي نو بیا وسره غاښونه وینې کیږي، اوری به وسره وینې کیږي، نو د دې وجې نه نرم پکار دی. مستویا بلا عقد، مسواک سیده پکار دی چې غوټې غوټې نه او کوږ وږ نه. طول شبر، د مسواک اوږدوالی د یو لیش برابر وي، د یو لیش نه غټ نه دی پکار، ځکه فقها فرمایي ولا یزاد علی شبر، چې د یو لیش نه به مسواک غټ نه وي، خو چېرته غټ وي مسواک نو فالشیطان یرکب علیه، بیا به شیطان د پاسه سواری کوي، هغه پسې خندنې کوي. نو د یو لیش نه غټ په نه یو لیش دا سنت دی. او کو استعمالی انسان مسواک او بیا د یو لیش نه کم شي نو اس قباحت پکې نشته. ولا یضعه بل ینصبه، چې کله انسان مسواک استعمال کی او فارغ شي نو دا مسواک چې اګدي نو داسې سیده په سیده به اګدي، داسې به په اوږدوالي باندې نه اګدي، ځکه علما فرمای و الا فخطر المجنون، د دې انسان د لیونتوب خطر ده بده کې. سعید ابن جبیر نه یو روایت ته په حلیة الاولیاء کې افرمای من وضع سواکه بالارض فجن من ذلك فلا يلومن الا نفسه، څوک چې مسواک استعمال کوي او بیا په ځمکه باندې همداسې کیږدي لړی کی نو د دې عمل په وجه خطر ده چې دا انسان لیونی شي، او چې لیونی شو نو بل څوک ته نه ملامته کوي، خپل ځان د ملامته کوي، ځکه د مسواک د آداب خیال ونه ساتي. او دا علما فرمایي چې کله مسواک نیسي نو داسې په موټي کې به نه نیسي، ځکه په موټي کې مسواک نیول فانه یورث الباسوره، دا د بواسیر مرض پیدا کوي په انسان کې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سنت فقها فرمایي وموضع سواکه علیه السلام من اذنه موضع القلم من اذن الكاتب، لکه څنګه چې یو کاتب لیکون کې انسان قلم په غوږ کې اخی، همدغه شان به رسول الله صلی الله علیه وسلم مسواک هم په غوږ کې اخو چې مانه هیر نشي. واسوقه اصحابه خلف آذانهم، صحابه کرام هم ځان ته مسواک په دې غوږ کې اخودو چې رانه هیر نشي. او بعض صحابه به یضعه فی طی عمامته، د خپل پټکی په ولونو کې به ځان سره اخودو، دومره کمال پابندي. البته فقهاو لیکلي دي کو یو انسان سره مسواک نه په یو وخت کې او دا مسواک کول غواړي نو دا دوه ګوتې دي، دا نو په دې مټې ګوتې سره د خولې د غاښونو د ښي طرف او په دې شهادت د ګوتې سره د غاښونو د ګس طرف دا په صفا کې دا مسواک په نیت سره د دا ګوتې په غاښونو اومږي، الله به ورته د مسواک اجر ورکړي. او دا مسواک چې څنګه د سړي دپاره سنت دی دغه شان د ښځې دپاره هم سنت دی. د حضرت عایشه رضی الله عنها روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته حکم وکړو چې دا مسواک لون کا، نو ما به مسواک په خپلې خوله کې لون کوم، مسواک به مې وکړو، د هغې نه پس به بیا ما نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مسواک ورکړو. نو د حضرت عایشې بیبي رضی الله عنها د عمل نه ثابتېږي چې د ښځو دپاره هم مسواک سنت دی او استعمالول صحیح دی. بیا په مسواک کې د طبرانی شریف روایت ته کم یو مسواک افضل دی، نعم السواک الزیتون من شجرة مبارکة، د زیتونو مسواک د زیتون د ونې، چونکې دا ډیره مبارکه ونه ده، قرآن کریم کې ذکر راغلی دی، نو د دغه مسواک استعمالول ډیر بهتر دی. مخکې روایت کې فرمایي وهو سواکی و سواک الانبیاء من قبلی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د زیتونو د ونې مسواک
دا زما مسواک دی او زما نه د مخکې د انبیاو مسواک. نو کو چاته دا میسر وي نو د زیتونو د ونې مسواک ته استعمالی، کو میسر نه نورو مسواکونه هم استعمالولی شي. بیا د دې دنیاوي فایدې هم شته، اخروي فایدې هم شته. علامه شامی فرمایي انه شفاء لما دون الموت، د مرګ نه علاوه د هر سیز شفا، د هر مرض شفا په مسواک کې پرته ده. ومذکر للشهادة عند الموت، او د مرګ په وخت کې انسان ته کلمه د شهادت را یادوي. عمل وړوکی دی خو لیکن فواید ډېر غټ دي. همدغه شان د الله رب العزت د رضا سبب دی. په یو روایت کې راځي چې دا مسواک په وجه باندې د مونځ د یو مونځ ثواب 99 ګنا اوچت شي، او په بل روایت کې راځي 440 ګنا د یو مونځ اجر وسره اوچتېږي. علماو لیکلي دي چې مسواک د رزق د وسعت سبب دی، د مالدارۍ سبب دی، د اسباب رزق سبب دی. خوله وسره صفا وي، دې سره غاښونه مضبوط وي، د غاښونو درد وسره ختمیږي، بلغم وسره ختمیږي، معده وسره بالکل صحیح سالمه، د بدن د پاره د طاقت سبب دی، حافظه وسره تیزیږي، د ژبې د فصاحت او د بلاغت سبب دی، زړه وسره د انسان بالکل نظیف پاک وي، د فرشتو د خوشحالوالي سبب دی. او کم انسان چې مسواک پابندي کوي نو چونکې دنه بدبوی نه ځي نو مسواک په وجه باندې فرشتې د ده سره مصافحه کوي، لاس وسره ملاوي. او حملة العرش فرشتې چې کومې دي، کومو فرشتو چې د الله رب العزت عرش نیولې دی، هغه فرشتې د مسواک والو د پاره دعا او استغفار کوي. کم انسان چې مسواک کوي نو د انبیاء علیه السلام په دعاګانو کې د ده خصوصي برخه وي او حصه وي. دغه شان د مسواک په وجه باندې شیطان هر وخت ذلیل او رسوا وي، خفه وي چې دا انسان مسواک ولې کوي، بل د هاضمه به ورسره برابر وي. فقهاو دا هم لیکلي دي کو انسان مسواک پابندۍ سره کوي نو د پولیس سرعت باندې به د بجلی د پړک په شان تېرېږي په اسانۍ سره، بل عملنامه به ورته په ښي لاس باندې ملاویږي. دا په عبادت باندې انسان را برانګېخته کوي، کلمه د شهادت په ورته ورنصیب کیږي، د روح په وتو کې به انتهایی اسانه معامله وسره کیږي، د قبر کې به د انس او د محبت سبب د ده لپاره ګرځي، د جنت دروازې به د ده لپاره کلاولی شي. او ملائک د ده تعریف کوي چې کم خلک مسواک کوي دا خلک د انبیاو په سنتو باندې ثابت قدمه دي. ملائک تعریف کوي، د جهنم دروازې دې لپاره بند کړي شي. دغه شان علماو لیکلي دي کم خلک چې پابندۍ سره مسواک کوي نو د مرګ فرشتې به ورته په داسې حال کې راځي کم حالت کې چې انبیاء علیه السلام ته راځي، او دیم لیکلي دي په داسې حال کې به راځي کم حالت کې چې اولیاء ته فرشتې راځي نو ده ته هم په داسې حالت کې راځي. همدغه مسواک د مجاهدینو د فتح او د غلبې سبب هم ګرځېدلو. حضرت عبدالله ابن مبارک مروزی رحمه الله خپل تمامه زندگی په 3 حصو تقسیم کړې وه. یو کال به حج کولو، او یو کال به په جهاد کې تیرولو، او یو کال به د قرآن او د حدیثو درس ورکولو. یو پیره په یو غزوه کې و، د کافرانو سره جنګېدو نو یو قلعه د کافرانو نه فتح کېده. چې د شپې د آرام ټایم شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خوب کې راغی چې عبدالله ولې فکرمند دی؟ دا الله رسوله صلی الله علیه وسلم دا قلعه نه فتح کیږي. نو آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې اصل کې د تاسو نه یو سنت پاتې شوی دی چې کله تاسو اودس کوئ نو مسواک خامخا کوئ. چې کله خوب پوره شو، سحر شو، د مونځ ټایم شو، عبدالله ابن مبارک مروزی رحمه الله پخپل هم او خپل لشکر ته هم حکم وکړو چې کله اودس کوئ مسواک کوئ. نو هغوی مسواک شروع کړو. نو د کفارو یو جاسوسو چې هغې دا مسلمانان یې ولیدل چې مسواک یې کوي، نو هغه فورا لاړو خپل لیډر ته، هغه ته وویل چې دا خو داسې خلک راغلي دي چې په لرګو سره لګیا د خپل غاښونه تیره کوي،
او کله چې فتح وموند په مونږ باندې نو مونږه خوري فریدیم نه، نو د مسواک په وجه باندې د هغې په زړه کې یو خوف او دهشت پیدا شو. نو فوراً یې قاصد راولېږلو چې تاسو څه غواړئ، مال دولت غواړئ که نه زمونږ زندګۍ غواړئ؟ عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه ورته وفرمیل چې نه مال غواړو نه ستاسو جان غواړو، اسلام قبول کې نو بچ بشئ، ورنه بچ کېدل هم نشته. نو فوراً هغوی قاصد راولېږلو چې مونږ اسلام قبلو. نو په دغه وخت کې د دې مسواک په برکت سره دغه خلکو دغه ټولې قلعې والا اسلام قبول کړو، ټول مسلمانان شو. د یو سنت په برکت سره تمام خلکو اسلام قبول. نن زموږ او ستاسو زندګي وګوره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره سنت مونږ پرېغوستي. شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه فرمایي من تهاون بالسنت عوقب بحرمان الفرائض. څوک چې سنت ته په کم نظر وګوري او سپک یې وګڼي، کم یې وګڼي، نو الله رب العزت په دا د فرایضو نه محرومه کړي. داسې وخت به راشي چې د فرایضو توفیق په امته نه میلاویږي. نو عزم وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سنت په خپل زندګۍ کې راوړو. الله رب العزت د عمل کولو توفیق نصیب. والسلام.